ګرانو کتونکو د 400 د خلکو دپاره یو ډېره مفیده منصوبه چې دا د کلونو راسره راغلې ده. سجاد خان تورنزی ستعرب محتاج نه دی. د هغوی چې کوم دا امپایر کالج دی، د دې نه علاوه د سپیرټ سوپیریر کالج باندې به تاسو خبرې ترې اورېدلې وي. خو دا کالج امپایر کالج چې دی، دې کې نومې ډیګري چې ته نومې کورس چې ته ترلاسه کې نه هغه پکې ترسره کېږي. هغه د میډیکل په شعبه باندې کې او که نه داسې ای پي سي کې بي سي کې تر ماسټره پورې په دغه امپایر کالج کې چې کوم دی نو دغه کېږي. نو دې وخت کې داخلي روان دي او باور دا درکوي چې تا نه به یو ښه وګړی یو ښه سکل به تاله درکوي چې هغه ته په فیوچر کې هغه ستا په کار راځي. نو دې وخت کې زمونږ ایره لږه زیاته ده. مونږ چې سار روزو نو چې کوم مقصدي خبره وي نو هغه زمونږ نه ایره شي. نو په دې وجه باندې سجاد خان تورنزی هغه ته ما کله کله زه ورته ګیله م کوم چې زه ورته یم ای صاحبه تا دونه ښه منصوبه روړې ده نو دا قام هم خبرول دي. نو هغه سره الحمدلله د هغه په تعلق باندې په هغه باندې باور او اعتبار په وجه باندې داخلي ښه ټیک ټاک روانې دي. خو دغه کالج کې تاسو داخلي اغستی شي. دې وخت کې چونکې اوریز ده او په اوریز کې زه دا ریکارډینګ کوم، خو بیا خو سجاد خان تورنزی چې د پن ضلعي ترجمان هم دی او دې وخت کې په دغه کالج کې موجود هم دي. صرف د هغوی نه دغه تپوس کوم چې دې کې کم کورس کېږي. سجاد خان ډېره زیاته مننه. هسې ګیله مې په ځای ده. غوره ګوره ته خلکه نه خبرېدونه لویه منصوبه دې روړې ده او دا د کلونو راسې ده. څونه ماشومان به دې نه فارغه شوي؟ पहिला خو ستاسو ډېره مهرباني. واقعي چې تاسو دلته فرست ټایم راغلی. په زرګو ماشومان دلته نه فارغه شوي دي. امپایر کالج 2015 اسټابلیش شوی دی او دې کې زموږ 400 کې دا دعوه ده چې موږ سره ټول نه زیات کورسز دي. دلته موږ سره چې کوم کورسز دي هغه کې اف ایس سی، پری میډیکل، پری انجینیرینګ، کمپیوټر ساینس، ډي آی ټي ډپلوما په انفارمیشن ټیکنالوجي، بی ایس پروګرام دی را سره 2 ډپارټمنټ د باچا خان یونیورسټۍ نه، بی ایس انګلیش، بی ایس پولیټیکل ساینس. دې نه علاوه د خیبر میډیکل فیکلټي چې کوم بورډ دی د هغې نه موږ سره ډپلوما دی 2 ایئرس چې کوم میډیکل ټیکنیشن ډپلوما دی کوم چې دا په هاسپټل کې بیا جاب کوي ټیکنیشن په طور باندې. هغې کې موږ سره هیلث دی، سرجیکل دی، انستیزیا ده، پیتالوجي ده، ریډیولوجي ده، کارډیالوجي ده، ډینټل دی، فارمیسي ده. دې نه علاوه موږ سره د پاکستان نرسنګ کونسل نه بیا دلته ایل ایچ وي ده، لیډي هیلث وزټر، سی ایم ډبلیو سی نه ده. دې نه علاوه موږ سره د پاکستان فارمیسي کونسل نه کیټګري بي پروګرام کوم باندې چې دا میډیکل دا فارمیسي دا لایسنس ملاویږي. نو دا ټول کورسز موږ دلته افر کوو الحمدلله. او نور داسې ډېر پروجیکټس دي. لا کالج ته هم خیال دی چې انشاءالله د لا کالج افیلیشن هم دلته راوړو. سیکنډ ټایم هم نږدې کېږي او دلته مورننګ کې هم موږ سره کلاسز وي، په ایوننګ کې موږ سره کلاسز وي. دې وخت کې زمونږ په سوونو سټوډنټس چې کوم دی هغه پریکټیکل ټریننګ کوي. څه په ډي ایچ کیو هاسپټل 400 کې دي او څه په وومن اینډ چلډرن هاسپټل رزړو کې دي. ډېره مننه ګرانو کتونکو. بانک کېږي ماښام انشاءالله سجاد خان تورنزی سره په دې باندې بیا تفصیلي خبرې ترې کوم. دلته چا کورس دغه کړی دی نو د هغوی به هم چې کوم دی نو زده کړي دي هغوی بیا د خپلو بچو دپاره په کار راوستی دي هغوی سره هم خبرې ترې کوم. راتلی شئ، نوم یې کورس پکې کېږي، داخلي اخیستی شئ. مننه.